ښې ورځې هغه خلقو له خدای ورکړې وې او قبرونه د هغه خلقو خو چې د چا داسې ایمان. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه بادشاہ محل کې پروت ته، پاس یو سړی ګرځي، څوک یې لکه ویجی اوخانو والایم اوخ رانه ورک شوی. لیونی دماغ دی خراب ته، دا د بادشاہ محل دی، دلته اوخ د کومه راغی؟ ویني صحیح بادشاہ په محل چې کوم ګارډ ولاړ او ویني و بادشاہ ته پیش کوی، دلته اوخ څنګه راغی؟ وی بادشاہ قبله عالم که دلته اوخ نشي راتلی د بادشاہ محل ته، نو په پالنګ کې چاته خدایم نشي ملاوی دی. ته پروت په محل او په پالنګ کې او आवाज کوي چې زه خدای لټوم، نو خدای چاته په پالنګ کې نه ملاوي. ځان ګل کولم غواړي او ځان بخاوري کې هم نه. مولانا روم وایي کنه در بهارا که شود سر سبز سنگ، در بهارا که شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. در بهارا که شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. لکونه بارانونه چې په کاڼي وشي نو کاڼی ګل کیږي نه، که ته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي. خاورې شه. بله ورځ یو هلک رانه تپوس وکړو، یاره جي ګیره پرېږدم چې ښه کار دی که بد کار؟ ملګیره خو هلکانو سره پرېښول خوند کوي. بوډا سړی چې ګیره پرېږدي نو مالا خو وس مې پې نه رسي، کنې مردار به هم کمه چې په بوډاتوب کې ګیره پرېږدي. چې اوس د مانګو پرېوتې کوزې را ډکې، خولې نه دې صاحبه پړانګار جوړ شو، کړپ کړوپ شو، نو د بدې ورځې چې یاره بس دی اوس ګیره خریل خوند نه کوي. زه خدای دې خونه ورانه که په دغه ګیره. ګیره خو ځوان سره هلک سره خوند چې زلمی وي او ګیره پرېږدي او شکل د جناب محمد رسول الله جوړ. بوډاګان خو او جوانی بوت خوبیه یادمیست، چوعات شود که بوت خوره. مستی همیشه په ځوانۍ کې کېږي، وایي چې بوډا شي څه مستی به وکړي. نو ګیره خو ځوان سره خوند کوي. نو پرون مې کتو خط ماتې اغوستی او خدای دې خیر کوي، ښځه هم نوې کړې ده چې پې کلی نه. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي چې په پالنګ کې چاته خدای نه ملاوي؟ وی چې نه، بادشاهي پرېښوه لاړ. یو ځان سره بالښت واغستو، یو ځان سره کټوری واغست چې په دې بالښت به سملم او دې کټوري کې به وبس کړ. په لاره روان دی، یو ونې لاندې اوس یو ملنګ پروت، نو هغه دا یو لاس څنګله سر لاندې داسې ایښې ده او دا بل لاس یې په سترګو ایښي. ده چې ورته داسې کتلي چې اوهوی تا سره خو الله تعالی بالښت هم خپل تیار پیدا کړی دی، نو بالښت یې غورځولی. بس چې کله خوب درشي لکه د ابوبکر صدیق رسول الله د کېدو په غار ثور کې بالښت نو هغه ابوبکر چې کوم الفاظ ورته ویلي دي، نو هغه یو بزرګ په شعر کې ویلي چې ابوبکر ورته وایي چې سر دې زما په پتون کې ده، سر دې زما په پتون کې ده، پردی وطن دې پکې نشته بالښتونه، یا رسول الله زما په دې پتون سر کې ده. نو د ابوبکر صدیق په پتون سریخه اوده، نو هغه قدرت خو تا سره بالښت هم تیار پیدا کړی، بالښت یې غورځولی. چې مخکې لاړو یو سړی اوس ولې په غاړه ناست دی اوبس کي او په لپه اوبس کي، چې په لپه اوبس کي نو ده چې ورته داسې کتلي وی هوی قدرت خو تا سره کټوری هم تیار پیدا کړی، خو چې کله تږی شي داسې په لپه په اوبس کي کټوری هم غورځولی. لاړو یو باغوان سره نوکر شو، د باغ کخیتوب به کول، کخی ورته وایي مالیتوب به کول. څه زمانه پس دغه باغ د مالک ملمانه راغلي، شکر راوړه، هغه تراوو، ویل ورشه نور راوړه، و لږ خواږه وګوره، چای راوړه، هغه هم تراوو. ورته ویل زه درته ویم چې خواږه انار راوړه او ته تراوه راوړې،
وی صاحب ما ته خو د انارو د راوړو حکم کړی دی، د سکلو حکم خو دې ما ته نه دی کړی چې زه یې وسکم، نو که ستا د اجازت نه بغیر زه انار وسکم نو دا به ما ته حرام پرېږدي، ځکه چې ته مالک یې او زه نوکر یم. هغه ویلو هو ته دومره ایماندار یې چې زما د اجازت نه بغیر انار سکی هم نه. اوس وایي په ایمان قدر کې سرکاري ملازمان څوک وي د ملکم بیړه غرقه کړه که نه، اندازه کوه. ورته ویل ستا تنخوا مې زیاته کړه. هغه ورته د باغ چابیانې کېښوې چې ما ستا نوکري پرېږده. وی چې ولې؟ وی اوس زما راز درته د ایماندارۍ معلوم شو، ته به په ما کار نه کې یا به مې عزت او قدر کې، نو چې کار را باندې نه کې دا ستا تنخوا به ما ته بیا حرامه پرېوځي. دا د باغ چابیانې او زه ستا نوکري نه. لاړ بیت الله شریف ته ځان ورسول. د بیت الله شریف کې پروت دی، د ورځې لاړ شي څه مزدوري وکړي، دومره روټۍ پیدا کړي چې دی وخوري. چا چې تپوس وکړو چې تا هغه بادشاهي ولې پرېښوده؟ ورته وایي چې داسې چل دی چې ما بادشاهي په دوو وجو پرېښوه، یو خدا چې په پالنګ کې چاته خدای نه ملوي، دویمه دا چې زه یو ورځې دربار کې ناستم چې کور ته رالم، زما په پالنګ کې زما وینځه پرته وه، نو ما لخته راواغسته او خپله وینځه مې یو څو لختې وواله، نو زما وینځې وجړل، بیا یې په پړق پړق وخندل. نو ما د لاسه ونیوه چې اوخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې، دا ودې خندل ولې؟ وی راته وی چې ابراهیمه تا خپل کار وکړو ما خپل وکړو، بس زه پرېږده چې نه والله که دې پرېږده. ورته وی چې ومې جړل ځکه چې تا ووهلم. وی دا ودې خندل ولې؟ وی ومې خندل ځکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق و چې دې پالنګ کې چې دا بادشاه پروت دی د دې مزه به څنګه وي. نو مزه مې واغسته، اړه مې خوشحال شو، نو مې خندل. خو یو ټکی ورسره ابراهیم ابن ادمه بلم واوره، ما په دې پالنګ کې 10 منټه سملاستم، نو ما خو دومره لختې وخوړې چې ته پکې شپه ورځ پروت یې چې ته به څومره لختې خورې. نو په دغه ټکي مې بادشاهي پرېښوه او ګدایي مې اختیار کړه. اوس د آخرت پالنګ غواړم، د دنیا پالنګونه او بادشاهي مې پرېښوه. بیت الله نه لګیا دی طواف کوي، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک. اسمان نا آواز وشو چې لا لبیک، لبیک مه وایه. اوس یو بزرگ بل تاویږي طواف کوي، دی ابراهیم ابن ادم تراغه چې بچیا یو आवाज اورم چې لا لبیک، چې دا आवाज تا تکیږي که ما تکی؟ ابراهیم ابن ادم ورته وی چې بابا جی دا आवाज ما تکی. 10 کاله وشو چې د دې کعبې طواف زه کوم، زه ورته ویم لبیک، او د کعبې مالک راته وی چې لا لبیک. زه ورته ویم چې الله درته حاضر په خدمت کې ولاړم، او هغه راته وی چې ستا ولاړه مې خوښه نه ده. هغه دا وی او زه دا وی چې د کور مالک دې نه پرېږدي خو زه دې که نه. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وی چې او بابا جانا په دې مې پوه که چې د دې کور مالک مې کور نه پرېږدي، نو چې لاړ شم نو کم کور ته لاړ شم، کم در ته لاړ شم، بل در خوشته نه. بدایوی او را پریوته او ساتې ووته، چې ساتې ووته سحر جنازه وه. علما لیکي چې 80,000 اولیاء په جنازه کې ولاړو، او خپلو کې دا خبرې کولې چې د ده مغفرت شو، دته نجات شو. په دې یو ټکي خدای وبخلو چې لاړ شم نو کم در ته لاړ شم، بل در شته نه. په دې یو ټکي. نو عزیزانو د یار حسن تاسو لیدلی نه دی، د یار حسن هم پیژندلی نه دی. که د یار حسن او داغه درم او پیژندو، په خدای قسم چې د آخرت بادشاهي ستا په جیب کې پرته ده. لکه رحمان بابا وی په خایس زما د یار ندی خبر څوک،
په خایس زما د یار ندی خبر سوک که خبر شي پرې بنګدي دغه در سوک په خایس زما د یار ندی خبر سوک که خبر شي پرې بندي دغه در سوک په دې خایس ابو بکر خبر شوی ځان په قربان ک کنه ها اوس ابو بکر تاسو څه پیژنې ماما وای کنه ته کوم ځوانه ګیره دې پرې څه کار کې ها خوشې ګرځي اگر اوس ابو بکر څوک ځان په څنګه قربان کړو خبر عمر په ځان څنګه قربان کړو ځکه چې په خایس دی لیده کا الله څنګه خایس ادا سے خایس تو چې په ټول عمر ابو بکر او عمر او عثمان او علی او حیدر د کبار صحابه په ټول عمر کې داسې ورته کته نشو د ډېر جلال او د ډېر حسن د وجه ورته داسې کته نشو داسې حسن نو رحمان بابا وی په خایس زما د یار ندی خبر سوک که خبر شي پرې بندي دغه در سوک هغه حسن په مزه نه خبر شوه ځکه د دنیا په حسنونو پسې که هغه شونډې قدرتي سره عادي ولیدې نو دا د امریکای او د برتانیې رنگونه چې په شونډو ختم که دې پلیتو شونډو ته به نه ګورئ که هغه زلفې دې ولیدې چې په کومو زلفو خدای قسم خوړلی دی په خدای قسم که دغه زلفو ته وګورئ دا په ټلویزیون کې چې ګورئ چې کله یو خوا واړئ او کله بل خوا واړئ او کله څوک یو یا فوټوان ګورئ یو بله ورځ دلته جلوس تېرېده پیپسي کولا لویه لارډ ډیټسن او سوزکۍ ډکې کړې وې او جینکوله پیپسي کوله په خوله کې ورکړې وه ډکې او جلوس تېرېده او پولیس هم ورسره دی او صاحب کیمرې دي او فوټوان دي ارمان د ایمان دی چې دغه وخت کې مې وس وی یو کافر ټیمیګنج مې ورته نیولی او یو کر مې ورکولی او بل ججر مې ورخېږي بل کر مې ورکولی ودرېږئ ستاسو هغه تخم په چې ستاسو له دا پړک پړک زه وخت دا د کچنی زامن پکې پیپسي کوله راوتې ده صاحبو جلوس ګرځي په ټول ښار ما خو درته وي د سړي زامن نشته هر یو ته چې ګورې پوخ حرامي دی خو وسي وسي چې وسي پیدا شي ته بیا وګوره چې دې حرامي سال جوړ وسي نو دې وجه نه عزیزانو ځانونه مه ستړي کوئ